أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه حکومت ته مطالبه کوم زما نوم حاجي نعمت شاه روغاني ساولډی دی زه د بیدارو کاشکارو خدای زمونږ د صوبې ځمکه په ټول پاکستان کې کمه ده که دا وویشي نو 2 کناله سړي په سر راځي پنجاب سل شپږ شلې اووه شلې او سند راځي زمونږ کمه ده او آبادي زیاته ده دې خوا باندې افغانستان نه 40 لکه دغه راغلی دې خوا باندې فتونه راغله او د زمینداري تباه شوه ځمکې هم تباه شوې څه خوړونه وړي څه سیندونه وړي څه یونیورسټۍ ونیولې څه موټروې ونیولې څه کالجونه ونیولې او څه چې کوم دی پرایویټ آبادي نو زه حکومت نه دا مطالبه کوم چې دا بعضې یو دړادړ چې کوم دی ټاونشپ یې جوړوي خلاف قانون بغیر اجازه او قانون شته چې په قیمتي زر ځمکه به ټاونشپ نه جوړېږي او د هغه قانون مطابق دا خو ډېره بده خبره دا خو د حکومت ډېره بې خوندي ده چې په یو ملک کې یو جرم کېږي او حکومت او د هغې انتظامیه د هغې دغه چې کوم دی هغه په هغې باندې اکشن نه دي دا خلک خو بې سره شم دا خلک خو لاړه دي خو ګورمنټ رټ نه مني څوک نو دا خو د ګورمنټ لپاره هم د شرم خبره بیا دی د مونږ نه ټکټونه حاصلالي او دا څه کوي نو دغسې د پټرول پمپونه دي د ډیزلو د ګیس هغې به لس مرلې ځمکه لګي یا کنال هغې به په جریباتو باندې رانیسي او دا ټوله په قیمتي زر ځمکو باندې چې هغې به سره زر سپینه وغورځول نن که زمونږ ګلې کمېږي که تماکو کمېږي که سبزي کمه ده خلک وایي ګراني ده ګراني ده ګراني ده نو چې ستا پیداوار کمېږي نو هر څه به تباه کېږي نو زه ګورمنټ ته وایم چې فوراً په دې باندې اکشن والي چې زمونږ په زرې قیمتي ځمکو دی ټاونشپ یې نه جوړېږي په خیر آبادو دې جوړ شي څومره جوړوي په غیر آبادو ځمکو دې جوړ زمونږ چې کومه ده کر ځمکه وه او آباده ځمکه وه او هغې سره او سپین زر غوړول هغه لاړ هغه د ټاونشپ په کار نو دا په کار دا دي که چا یې نوسي ورکړي که هغه د جرنیل وي او که هغه د کرنیل وي او که هغه د جج وي او که هغه د ډي سي وي او که هغه د کمیشنر وي او که هغه د د هغې خلاف یې کاروایي شي چې ولې په قیمتي ځمکه باندې تا نوسي ورکړي او که دې ورکړي غیر قانوني شوي نو هم دې ته تپوس وکړي چې خانه تا قانون دا دی چې دا به نه جوړه ولې دا غیر قانوني والسلام